او دی چې کوم دی د اورسیز پاکستانیانو د اوټ حق واغستو. نو راځي اوس ګورو اورسیز پاکستانیانو دی له داسې یو پټ حکومت له داسې یو جټکه ورکړه، داسې بدله یې ترې واغستو چې دی به ټول عمر دا یاد ساتي. راځئ په دې ویډیو را سره پوره وګورئ او دې ویډیو ګورئ چې اورسیز پاکستانیانو د امپورټ حکومت نه د خپل بدل په کومه طریقه واغستو. ګوره تاسو ته پته شته چې دا کوم پاکستان چې کوم د دې کې خو زمونږ د سیستم نه زمونږ ایکسپورټ شته چې موږ سیس خرچ و زمونږ ملک ته چې کوم دی هغه ریمیټنس راشي. او د دې مین چې کومه وجه ده کنه زمونږ د ریمیټنس هغه اورسیز پاکستانیان دي. نو اورسیز پاکستانیانو زه به تاسو له دغې باره کې یو مثال درکړم. که فرض که یو کور وي او په هغې کې یو کس وي او ټوله خرچه هغه چلی او هغه مزدوري کوي او د هغه نه بغیر د یو فیصله کېږي، نو دا خو ډېره زیاته نامناسبه خبره، ځکه چې ټولې پیسې او ټول پاکستان چې کوم چلیږي دا دلته چې دا کم پروفیسرز دي، دا کم سرکاري نوکران، دا ټول خلک چې کومې مزې کوي دا د اورسیز پاکستانیانو د وجې کوي، ځکه چې هغې چې کوم ریمیټنس په هغې پیسې رالیږي د پاکستان سره صرف دغه یو غټ اساسه ده چې د دغې په وجه چې کوم دی دا ملک چلیږي. نو که تاسو وګورئ که نه نو دی څنګه بدل واغستو. ګوره پاکستان 3.7 بلین ډالر چې کوم دی دا تاوان وکړو. څنګه یې تاوان وکړو؟ راځئ مخکې په دې ویډیو کې ګورو. 3.7 نه بلکې 8.5 بلین ډالر چې کوم دی دا پاکستان تاوان وکړو. تاسو ګورئ ښه، زه تاسو ته دا په دې ویډیو کې په پښتو ژبه کې مکمل ایکسپلین کوم چې تاسو به په یو ټکي نه به تاسو خبر شئ. ګوره ټوټل لاس 8.5 بلین ډالر څنګه وکړو. د دې نه مخکې چې کوم دی ګورنمنټ ویل چې یاره دې پیرې کال چې کوم دی 5 بلین ډالر یعنی 5 ارب ډالر چې کوم دی که نه دا به ایکسټرا راځي. چې کوم دی ټوټل څومره تاوان وکړو 3.7 بلین ډالر یعنی 3.7 ارب ډالر دا چې کوم دی دا پاکستان څه وکړو تاوان وکړو. دا ریمیټنس چې کوم دی دا ټول څه رالی دا اورسیز پاکستاني رالیږي. ټیک ده. نو اورسیز پاکستاني د دې نه څنګه بدل واغستو. ګوره او ټوټل لاس چې کوم شو پاکستان چې کوم تا 8.5 ارب ډالر دی. څنګه تاسو ته مخکې په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم، خو دا ویډیو تاسو پوره وګورئ. تاسو ویډیو منځ کې یا سکپ کړئ نو بیا تاسو مخکې نه پوهیږئ. نو ګوره ګورنمنټ ویلیو که نه دا کال چېرې مونږه دې کال چې کوم اورسیز پاکستاني چې کومې پیسې رالیږي اب تقریبا 5 بلین ډالر 5 ارب ډالر وي، خو اورسیز پاکستانیانو ولا سم هغه خپل انتقام واغستو. ولې؟ ځکه چې دی د اوټ حق اغستی او دی هغه خپل انتقام په دې طریقه واغستو. دې کال چې کوم دی 5 بلین ډالر راتللو او هغه چې کوم دی مکمل څه شو دا انکریز دا مکمل فیل شو. یو ریپورت مطابق کوم چې سټیټ بانک دی هغه وایي چې 3.6 بلین ډالر یعنی 3.7 ارب ډالر دا اورسیز پاکستانیان چې کوم دي کوم په بهر ملکونو کې دي دا هغې کم راولېږل. ټیک شو. د هغې مین وجوهات دی چې په امپورټډ حکومت باندې څوک بروسه نه کوي او نه چې کوم دی دا ګورنمنټ چې کوم دی نه دی په اکاونټ کې بانک کې څوک پیسې ځکه چې پیسه سټیبل نه ده. چې پیسه سټیبل نه نو ستا د پیسې هغه ویلیو کمی نو څوک پاگل دي چې خپل ډالر روپیز ته کنورټ کوي. ګوره دا کم چې نور کله به کمې پیسې راتلې که نه په هغې کې څومره کمی راغلی 12.98% یعنی 13% کمی راغلی. یعنی مخکې چې به خلکو فار اگزامپل 100 روپۍ رالیږلې نو اوس ته 13 ماینس که اوس تقریبا 80-87 روپۍ رالیږي 13% کمی راغلی. ټیک شو. اوس که تاسو وګورئ نو په دې 2023 ایر چې کوم 11 منتس وو په دې کې چې کوم اورسیز پاکستانیانو 24.83 بلین روپیز یعنی 24.83 ارب روپۍ چې کوم دي دا ارب ډالرز دا پاکستان را لیږلي. ټیک شو. دا چې کوم دی د 13% کمی دي کوم چې لاست ایر پاکستان ته پیسې راغلي د عمران خان په ګورنمنټ کې. ټیک شو. او ګوره دا دومره ډېرې پیسې دي چې 3.7 بلین ډالر دا دومره ډېرې پیسې دي چې د 1.1 بلین ډالرو دپاره موږ د IMF په خپو کې پراتی او موږ ورته سوالونه کوو چې 1.1 بلین ډالر راوي او هغه بل چې کوم دی ساغدار هغه خو څه کار یې کړی چې الحمدلله لیکلی و په ټویټر باندې شیر کړی چې الحمدلله موږ ته IMF نه قرضه میلاو شو. نو د انډین چې کوم میډیا والا هغه پسې خاندلي یاره په قرض باندې ته الحمدلله قرض خو بدترین چیز دی ته په دې باندې الحمدلله خلک وایي چې خدای پاک د قرض نه خلاص کړي. ټیک شو. نو ګوره اوس 1.1 بلین ډالر لپاره موږ د IMF نه
سوالونه او دلته 3.7 بلین ډالر دا موږ سره راغی کمې راغی. اوس ټوټل اورسیز خلک چې کوم دي چې کوم په بهر ملکونو کې کوم کارونه کوي هغه تقریبا 1 کروڑ او 20 لاک خلک دي. دا ډیر زیات خلک دي. ټیک شو. په دې 1 کروڑ 20 لاک خلکو کې چې کوم دي د ټولو نه زیات کم چې موږ ته ریمیټنس راځي هغه موږ ته د سعودي عربیا نه راځي. د سعودي عربیا نه تقریبا تاسو دلته لیدم شي ما تاسو ته دا ریپورت د مخامخ د ډان نیوز پیپر دی د تاسو کته شي دا په دې کې ډیر په تفصیل سره ټیک ده. نو د سعودي عرب نه تقریبا موږ سره راځي 5.9 بلین ډالر 5.9 بلین ډالر د سعودي خو په دې کې هم دا کال څومره کمې راغلی دی 16.3% په دې کې کمې راغلی دی یعنی خلک پیسې کمې را لیږي. ټیک شو. د سعودي نه مطلب دا دی چې دلته په دې ګورنمنت باندې څوک اعتبار نه کوي. دویمه خبر دا چې د ټولو نه دویم نمبر چې کوم سیکنډ نمبر دی موږ ته چې کوم زیات ریمیټنس راځي هغه موږ سره یو ای ای یونایټډ عرب امارات کوم چې په دوبۍ باندې ډېر خلک په دوبۍ باندې مشهور دي خو دا چې کوم یو ای ای د یونایټډ عرب امارات د دې نه موږ سره تقریبا 4.321 ارب ډالر دا موږ سره د کوم ځای نه راځي د یونایټډ عرب امارات نه راځي. ټیک شو. نو او دې کې 19.2% کمې راغلي یعنی خلک پیسې د دوبۍ نه هم ډېرې زیاتې کمې راځي. دغه وجه دا چې اورسیز پاکستانی خپل انتقام اخلي د څه د دینه چې کوم د اوټ حق یې غسته دی چې اورسیز پاکستانیان چې کوم دي د دې هم د اوټ حق شته. ټیک شو. بل دریم نمبر چې د ټولو نه زیات کم ریمیټنس زمونږ کنټری ته راځي هغه د یو کې ده. دا تقریبا موږ سره 3.78 ارب ډالر دي او په دې کې هم کمې راغلي څومره 8% کمې په کم چې د یو کې نه خلک پاکستان ته راځي کم چې ورسیز په یو کې پراته دي هغه کې 8% کمې راغلي. دریم نمبر چې کم دی موږ سره یو اس ای ده. د یو اس ای نه چې کم خلک ریمیټنس را لګي هغه 2.82 بلین ډالر یعنی 2.82 ارب ډالرز چې کوم دي په دې کې صرف او صرف 0.9% انکریز راغی. 0.9% خو نیګلیجیبل دی یعنی د نش برابر د انتهایی کم په دې کې زیاتې راغلي لکه که خلکو زیات. دریم نمبر چې کوم موږ سره را لګي جی سی سی کنټریز چې کوم دي دا غي نه موږ سره چې کوم ریمیټنس راځي هغه 2.91 بلین ډالرز دي. ټیک شو. دا تقریبا 11.5% دا هم کم شوي دي په دې ایر کې د امپورټډ حکومت چې کله نه راغلي. دریم نمبر یورپین کنټریز چې کوم دي 2.839 بلینز ډالرز دا د یورپین کنټری کې چې کوم ورسیز پاکستانی پرتی دا د اغه ځنه اغیر علیږي. نو دې کې 7.7% ډاون شوي نه 7.7% خلک کمې پیسې را لګي. د دې نه علاوه چې کوم دی ډالر که تاسو وګورئ په انټر مارکیټ کې ډالر اویلیبل دی په 286 یا 87 کوم چې د ډان نیوز ریپورت ته دغه مطابق دا تقریبا 14 ډیټ والا چې کوم دی دغه مطابق 286 287 او په انټر بانک مارکیټ کې او کوم چې موږ سره ګری مارکیټ ته کنه پاغه کې اوپن مارکیټ یا ګری مارکیټ چې کوم دی پاغه کې 311 او 313 باندې دا ډالرز چې کوم دی ملاویږي. ټیک شو. نو ګوره دا د عمران خان دور کې چې کوم دی دا ډالرز ولې زیات راتله ځکه چې هغه ول روشن ډیجیټل اکاونټ هم کولاو کړ د پاکستانیانو لپاره او روشن ډیجیټل اکاونټ کې پاکستانیانو کم از کم 5 लाख یا 5.5 लाख اپروکسیمیټلی دومره اکاونټس دا کولاو کړیو. خو د حیرانتیا خبره ده چې په هغه کې کوم 6.1 ارب ډالر دا په هغه کې پراته وو. نو 6.1 ارب ډالر دا په روشن ډیجیټل اکاونټ کې او کله چې امپورټډ حکومت راغی نو دې کې 3.5 بلین ډالر چې کوم دي دا کم کسان چې کوم ورسیز په دغه خپل کورونو وغیرہ ته اولېګل او په دې کې چې کوم د حیرانتیا خبره ده چې 1.4 بلین ډالر چې کوم دي واپس اولېګل ځکه چې کم ټیم کې د روشن ډیجیټل اکاونټ دی جوړ کو نو دی ویل چې روشن ډیجیټل اکاونټ کې کوڅوک پیسې جمع کوي کدا ته څوک واپس وباسي دا د دې خپل خوخه ده کنه لکه د سیم بانک اکاونټ دی کته پکې پیسې جمع کوي سونه تی وباسي واپس ریټرن کول شي نو خپل کنټریز ته یا کم ځای کې چې ورسیز پاکستانیان کار کوي نو 1.4 بلین ډالر هغه تی واپس د روشن ډیجیټل اکاونټ نه اوخکل. نو دې ټیم کې دا یو سو فیګرز دا تاسو ته ما مخې ته کې خدل خدا فیګرز د سړي چې دا د پولیټیکل پارټي یا یو دغه سره تعلق نه ساتي چې دا پلان کې پارټي په طرف یا پلان کې دا ټولي دنیا ته معلوم دی دا په ګوګل کې د دنیا اخبارونو د انډین د عرب نیوز دي زه به تاسو شیر کوم دا تاسو وینئ د عرب نیوز هم دا شیر کړي د
کم چې سټیټ بانک ته هغه هم شیر کړي دا ټول ریمیټنس ټیک شو. او دا معمولی شانتي ویډیو دا یو نیوز پیپر مې کتو دا هغه مخې ته رااله دا فګرز رااله نو ما راشه تاسو سره شیر کړئ. خو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ او د خپل پیج هم ډیر خیال ساتئ. والسلام.